پوهیږي لکه ریوماتیک فیور کې می لکه ریوماتاید ارثرایټس شو لکه دا ګریوز ډیزیز شو پوهیږي کنه نو څه چل کیږي وره تاسو ته ما مخکې دا خبره کړې او بیا به مکم یو کس ته او داغه باډي ته یو بیکټیریا کوزه شو دا یو بیکټیریا ده رائټ رحمه پوهیږي دا یو بیکټیریا دا خوشاله ده سر نن کالج نیم چټي کیږي او پیپریم دی 4th سیمستر ته هم پروموټ شي لازم سر د په د سیل ممبرین کې یا سیل وال کې یو پروتین دی د په سیل ممبرین یا په سیل وال کې یو پروتین دی ٹھیک شو اوکے او دا بیکټیریا رااله او په دې کس باندې اٹیک وکړو شنو پوهیږي د دې بندا باډي ته دا بیکټیریا څه شو انټر شو داسې چې دا بیکټیریا انټر شو نو د سره د سپیشل پروتین ز بار بار منشن کوم دا ور سره دی رائټ نو داسې کارو شو چې د کس امیون سیستم سو امیون سیستم د دې بیکټیریا د دې سپیشل پروتین خلاف انټي باډي جوړ کړه او دا انټي باډي راځي او د پروتین باندې د اٹیک کوي پوهیږي کنه اوس چل داسې دی چې خدای مکه یو کس ته دا پروتین رائټ دا پروتین د په باډي کې دلته چته موجودو چینو پوی نشو دا یو نیم کسی ډیر بدقسمته کسی اټو امیون ډیزیزز ډیرو خلکو ته نه کی ډیر پزورو کې چرته یو کس ته کی پوهیږي دا پروتین چې کوم دی بیکټیریا سره دا پروتین د په باډي کې نارملی مخ کې نه موجودو اوس ګوره سر اوس پورې د امیون سیستم ته پته نه و ځکه چې دا پروتین خو د سیلف انټیجن وکنه سیلف اوس دا د بهر نه رااله دا پروتین بیکټیریا کې د امیون سیستم د دې پروتین خلاف څه جوړ کړل انټي باډي دا انټي باډي چې چرته دا پروتین اٹیک پې کوي پوهیږي کنه دا انټي باډي چې چرته دا پروتین اٹیک پې کوي د څه پته ده چې دا سیلف دی او دا فارن دی فارن آوټساید نه رااله انټي باډي خو دغه پروتین پسې بګرځي اوس دا پروتین خو د په بدن کې مشته نو داسې کېدی نشي چې دا انټي باډي په دا اٹیک کوي که دا انټي باډي راشي او په ده باندې اٹیک وکړي شي نو اوس دا انټي باډي سیلف انټیجن باندې اٹیک کوي سیلف پروتینز باندې اٹیک کوي پوه شوې که نه نو اوس وره سر دا بیکټیریا خو د 3 ورځو میلمه دی ورځ 2 میلمه دی ختم به یې کي دا پروتین خو ستا خپل سړی دی لکه چې یو میلمه رالی او ستا په کور کې شیطانیا وکړو ستا کور کې غټه دشمني جوړه کړه نو میلمه خو لاړو میلمه څوک نه ملامته کوي او ستاسو دواړه خپلو کې واچولی رائټ دا پروتین ستا د بدن نه ختمیږي نه پوهیږي که نه او که ته وایې چې سر دې پروتین باندې اټیک وکړو نو دا به هم ختم کړي نو دا کېدی نه شي دا پروتین چې ختم شو ستا بدن به نور نه جوړوي که نه نو سر ستا په باډي کې به دا انټي باډي ټول عمر لپاتې شي او دا پروتین به ټول عمر لپاتې شي او د دې خپلو پروتینو خلاف به ستا د خپل انټي باډیز ټول عمر لګیایي جګړې کوي پرېږدي دې نه سو سچ کنډیشن از کالډ آټو امیون ٹھیک شو جناب ډاکټر صاحب پوه شوئ ویری ګډ ناو دقه طریقه کیږي په ګریوز ډیزیز کې دقه طریقه کیږي ګریوز ډیزیز کې څه چل کیږي د ګریوز ډیزیز ډیفینیشن دی واورېدو چې په ګریوز ډیزیز کې هایپرتایرویډزم کیږي اینڈ آی بال پروټروژن پکې آی بال پروټروژن آی بال بهر راوځي بهر راوتو کوشش کوي ولې کوشش کوي وجه سره وجه شته دی دغه ګوره سیالوجي څه ده ډاکټر صاحب ولې کیږي دا مسله ولې کیږي Now listen carefully. Etiology. More janab. Etiology bostave zabe na vem. Ha? Listen to me. This is your thyroid follicle. Right? And here is your thyroid follicular cells. Dama explain kadu kan? Good. Follicular cells the and here we have in the center we have the lumen. Yes sir. और lumen की कोलाइड प्रोटी कोलाइड आगा प्रोटीन सॉल्यूशन में तवेर सस्पेंशन शांति सो दलता ज्यादा थायरोग्लोबुलिन्स प्राति T3 T4 T3 प्रोटी T2 T3 दार से प्राति भी जुड़ खड़ी कर
Al-Tayyiqi. डॉक्टर साहब दसे कार कीगी, लिसन टू मी, whenever चिकला होम ब्लड था, सर दिस इज योर ब्लड, चिकला होम स्ताप ब्लड की द T3 या द T4 अमाउंट कम्स, कोई की चिकला होम द T3 और T4 अमाउंट कमशी नोस्ता द पिट्यूटरी ग्लैंड ना, ठीक ना, स्ताद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज की चाहिए तो मंगो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोई की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन राजी दलता द फॉलिकुलर सेल्स द पासर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द पारा रिसेप्टर्स दी, कोई की डॉक्टर साहब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन राशि पखपल रिसेप्टर कीनी. Now please focus, what is this receptor? This receptor is called thyroid stimulating, शाबाश से stimulating hormone, very good, receptor. Shino poinashvi, thyroid stimulating hormone receptor. The hormone the kam dena razi? Anterior pituitary na. Chi the anterior pituitary na adar rashi. So when thyroid hormone comes and binds with its receptor, what happens? Sachal kigi. For example, देखो गोरा, the TSH राले उधर the receptors दी, right? उधर तराले के नास्तो, अपने receptor के नास्तो. Now चिकले के नास्तो, the follicular cells ने दी follicular cells, द्वी ला सुगुत की उसर आवाली, T2 या T3 रावाली, चार सराली, उधर तती नजर जर से जोड़ की T4 की या T3 और सतह सिक्रीट की ब्लड था नस्ता पर ब्लड की द T3 और T4 अमाउंट पर मजा वापस इंक्रीज के साथ, ठीक शो कम फैक्टर दे चागा द थायराइड हार्मोन द रिलीज को लो द पारा जरूरी दे TSH कोई नशवी यानी चिदा राशि दरवाजा वही अल थायराइड हार्मोन्स रिलीज शी करा, ठीक शो. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन ग्रेव्स डिजीज. ग्रेव्स डिजीज किसे चाहिए? ग्रेव्स डिजीज के द देखस इम्यून सिस्टम द चा तचे ग्रेव्स डिजीज दे. फॉर एग्जांपल जमा यास्ता या दबलचा, राइट? जमंग इम्यून सिस्टम दे TSH रिसेप्टर खिलाफ एंटीबॉडीज जोड़े, पोइश्वी का ना पोइश्वी, राइट? व्हाट हैपेंस? दिस इज इम्यून सिस्टम, लेट्स से पोइश्वी इम्यून सिस्टम दे TSH रिसेप्टर खिलाफ से जोड़े. सो व्हाट आर दीज? anti-TSH receptor antibodies. वैश्विक है ना दी तस्वीर anti-TSH receptor antibodies या anti-TSH receptor IG immunoglobulins. और शिनो वॉर सर जी दा एंटीबॉडीज दी चिदा बदसी. फॉर एग्जांपल मिसाल दर को महा शिनो दाबा डेर सुर की ओस उशाल दी सब गई साढ़े बस बीमार आई प्रीदिया चरता हाइपर सिक्रेशन कास कई दा शिकार की चिदा एंटीबॉडीज ने दी. द एंटीबॉडीज they will come and you just consider diocil rawala, diocil robasa, and here is the cell. सही, right? And दता खड़ेर माल प्रोत दे T3, T2, 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 T2 खड़ेर माल प्रोत दे, right? And here is what? Receptor. Good. So which receptor? TSH receptor. द खुद TSH receptor ही दिखा होगी कचरे द एंटीबॉडी राशि
राइट او دا انټي باډي دلته کینی رحمه پوه نه شوې دا انټي باډي دلته کیناسته چې کیناسته انټي څه شی ریسپټر فل شو چې فل شو ریسپټر بس کوي سیل ته سیګنل ورکوي کنه چې سیل ته سیګنل ورکوي سیل بس کوي T3 T4 T3 T2 T2 دا راخلی او ستای لړه کوي بلډ ته ورځي خبره پوه شوې که پوه نه شوې او بله خبره مې واوره سر بله خبره ستا ذهن له به یا دا کوېسچن راځي یا به نه راځي خو زه ورته ویم چې سر دې سیل دا ټول لړه کړل نو آیا نور به ورته جوړېږي که نه نور به جوړېږي که نه به جوړېږي چې دا کم مال دلته پروت و دا یې ټول لړه کول رایټ نور به جوړېږي که نه بالکل سر ولې نه هغه ځای نه د سیکریشن سنتیسیزم تیز شي چې کله هم ټي ایس ایچ هارمون په خپل ریسپټر کینی نو سیل ته ډېرې سیګنلې ورځي خو دا دوه پکې مشهورې دي نمبر 1 یو خو دا دی چې مال لړه کا او بل دا دی چې مال تیارم کا نو د ټي ایس ایچ پاوډر دوه کاره کی مال بلډ ته وغورځوه او چې کم دی وغورځوه شابه نور تیارم کا پوهېږي نو د ټي ایس د تایراید هارمون سنتیسیزم شروع شي او سیکریشن دلته د دې ریسپټر خلاف آټو انټي باډیز جوړ شو پوهېږي چې آټو انټي باډي جوړ شو اوس ریسپټر شپه ورځ بس زه به دا ووایم لنډو الفاظو کې چې شپه ورځ ریسپټر د سیل نه ډیمانډ کوي شابه نو یو خو دا دی چې دلته سنتیسیزم سیلونه زیاتوي او بل دا چې سیکریشن هم زیاتوي نو د مریض په بلډ کې د T3 او T4 مقدار زیات چلیږي it is due to autoantibodies بله خبره مې وره listen carefully د هر یو هارمون this is hormone معنی کنه معنی د هر یو هارمون د اکشن یو خپل ډیوریشن فار ایگزامپل وره TSH هارمون اور TSH هارمون فار ایگزامپل دا سیل تر 20 منټو پورې up to 20 minutes TSH هارمون په خپل ریسپټر ناستو دا سیل لګیو 20 منټه پورې سیکریشن کو پوهېږي که نه خو سر چې دا آټو انټي باډیز دي که نه آټو انټي باډي چې کوم ده دا ډېر وخته پورې ناست دی رحمه پوهېږي که نه آټو انټي باډي فار ایگزامپل تیرئ 2 घंटे 2 hours تیرئ نو 20 منټه پورې ټي ایس ایچ کار کوو ټي ایس ایچ به ختم شو بیا به سیل سیکریشن کم کړل لږ دا 20 غنټو پورې ناست 2 غنټو پورې ناست مثال در کوم ستا د پوهې دپاره زما د خبرې مقصد دا دی چې کله هم آټو انټي باډي په ریسپټر اټیک کوي نو هغه ریسپټر ډېر ټایمه پورې لګي ایکټیوي رایټ سو دس از پیتھولوجیکل کنډیشن پیتھولوجیکل شو که نه خوش good so this is the pathophysiology of Graves disease for Graves disease ke chal etiology sara etiology is auto antibodies right so etiology de among sara auto antibodies da thyrotropin receptor antibodies or tawai so etiology dal tabulikum dalta thyrotrops tikana thyrotropin receptor antibodies